یا اخی دا سره دیتا تاسو کلمو ہے، دیتا تاسو عادات ہوئے، دیتا حرف ہوئے. اخطأت كما اخطأت هناك وإن شاء الله تصيب كما أصبت هناك. اخطأت كما اخطأت هناك كما يقول المعترض، ولكن المجيب أصاب كما أصاب هناك. هذا من اختلاف الاصطلاح ومن اختلاف العرف. لهم عرف ولهم عرف، لهم عرف لهؤلاء عرف، للنحاة عرف، لهم عرف، ولهؤلاء المناطق عرف آخر، فإنهم يعني يعبرون ذلك بالأداة، ثم يسمونه باسم الحرف وهؤلاء يسمونه باسم الأداة. الأداة آلة، الأداة آلة، وهو أيضا آلة، لأن سرت وكذا البصرة، إن قلت سرت البصرة فهذا الحرف حرف من هي الآلة لتوصل معنى الفعل إلى ذلك الاسم، فهمت؟ فصارت آلة، فأداة في عرف المنطقين حرف في عرف النحاة. بسم الله الرحمن الرحيم. مخکې دا غینه چې موږ دغه کو تقسیم د مفرد کو اسم او فعل او حرف ته کنه، نه تقسیم د اسم کو دغه ته متواتر او مشکک او عالم ته کنه، دا غینه مخکې ماته ګورځي په تور د مقدمه باندې یو څه خبرې استکول فرض دي. هغه فرق ما بین د مطلق شی او د شی مطلق کې دغه چیز د شی مسله به حل شي. فرق ما بین د شی د مطلق شی او شی مطلق کې، مطلق چې په شی مقدم شي دا ترکیب اضافي دی، یو ترکیب اضافي، او چې الشیء المطلق په تقدیم د شی سره او په تاخير د مطلق سره دا به شو ترکیب توصیفي شو. یو په تقدیم د شی سره دی او بل په تقدیم د مطلق سره دی، یو ترکیب اضافي دی بل ترکیب کوم یو توصیفي دی. شی مطلق شی ترکیب تقدیم د مطلق سره دی، ترکیب اضافي دی. شی مطلق ترکیب توصیفي دی او په تقدیم د شی سره دی. دا عنواني فرق شو. څه فرق شو؟ نو بدې کې شپږ قسمه فرق ذهن کې راولا. اول فرق بحسب العنوان، بحسب عنوان کې دقه فرق. دویم فرق بحسب د چا سره دی، د ماهیت سره دی، د حقیقت سره دی، د حقیقت تعریف د دوه سره. مطلق شی عبارت ته همیشه مطلق شی مخلوق، مطلق شی عبارت ته د ماهیت من حيث هينا، شی مطلق عبارت ته د ماهیت من حيث العموم. دا فرق شو تعریفي. شو فرق شو دوا؟ دا معنوني فرقونه دي، دا مخلوق سره جدي کنه، دا معنوني. بل په دې ځان پوهه، بل فرق دی په دې ځانو کې چې مطلق شی چې دی کنه په د باندې احکام عامه او خاصه دواړه جاری کیږي، او په شی مطلق باندې صرف احکام عامه جاری کیږي. مطلق شی باندې چونکه دلته کې ماهیت من حيث هي ده. څه مطلب ماهیت په حیث واله، او قطع کې نظر د چشنه، قطع کې نظر د چشنه، د عموم او د خصوص د هر شي نه په نظر قطع ده.
نظر مرکوز دے یوازی پا ذات باندے بس نہ دا عموم لحاظ پکشتا نہ دا خصوص لحاظ پکشتا نو احکام عامہ پہ ذکر جاری کی گی احکام چه خصوص پکی ندے مرعی خصوص پکی ندے ملحوظ احکام خاصہ پہ ذکر جاری کی گی چه عموم پکی ندے ملحوظ ذکر کپدی کی خصوص ملحوظ شی نو دے با آبی شی دا چشنا دا جاری کے دو دا احکام عامونا خصوص پکی دینو احکام عامو پی سنگ جاری کے او جو عموم پکی ملحوظ شی نو دے با آبی شی دا جریان دا احکام خاصة ہونا نو پس پا دی وجہ چی نپکی ملحوظ دی عموم نپکی ملحوظ دی خصوص احکام عامہ او دا خاصة دا دوانو دا جاری کے دو محل شو لکه آبی او مانع اغا بکی غیر متحقق تے تکشو دا فرق شو پہ اعتبار دا عموم او دا خصوص سرا پاتشو سو الشیء المطلق چی مطلق دے اسی شیء چاگا مطلق دے الاطلاق هو العموم لہذا پدیک عموم اخذ دے نو پدی باندې به یوازې کوم احکام جاری کیږي احکام عامه جاری کیږي او د وجود د مانعنا د عمومنا د لحاظ د رعایت عمومنا پکې د مجرا د پاره د احکام خاصو قطعا نشي کېده په دغه جاری کوا احکام عامه په جاری کوا تنها پوښې په ځانو ساتل دینه تحذيرا تحذير چې ځانو ساتره دې خبرې چې جاری کې په دې معنی څوک احکام خاصه ځکه د وجود د آبی او د مانع نه په دې کې په شي کې په نزي مختلف سلاش دا فرق په مابین د مطلق شی او د شی مطلق شو په اعتبار د عموم او د خصوص سره په دې نامه یادېږي یو فرق په اعتبار د عنوان سره دویم فرق په اعتبار د عنوان سره دا فرق په اعتبار د عموم او د خصوص سره په دې جهت سره په دې نظر په دې ځایي او تمنګورو دغه مخه تفصیل عشا او یو بل دغه فرق په اعتبار د وجود او د انتفاع سره په اعتبار د څه سره د وجود او د انتفاع سره کنه چې دا اولنې چې مطلق شی دی دوکی چونکہ عموم و خصوص نل ملحوظہ دے من حیث دا ماہیت من حیث ہی دے لہذا دے موجودی کی بوجود دے یو فرد سرہم لیکن چی یو فرد رشنو فرد بلا ماہیت نہیں چی فرد موجود شنو من بوئی چی ما مطلق شے موجود شو ذکر شے دخبل ماہیت من حیث نخالی کی گی او لکه چې موجودی کی وجود د جميع سرهم موجودی کی وجود د یو فرد سرهم لکه چې موجودی کی وجود د جميع سرهم ټول افراد مطلق انسان شو ځه یو انسان پیدا شو وای مطلق انسان پیدا شو تمام انسانان شته دنیا کې وای مطلق انسان شته لأن الماهیة تكون موجودة في فردها وفي فرد واحد منها وكذا في جميع أفرادها ذكر فرد خپل ماهیت خالین شکیده خدا ماهیت سره د تشخصنا عبارت فرد تقن روشه ده نو فرد خالی نشکیده د چانه د ماهیتنا لہذا د موجودی کی په وجود دا مطلق شی په اعتبار د وجود د یو فرد سره هم او په اعتبار د كلها سرهم جميع سرهم دارنګ منتفقي بانتفاع د یو فرد سره اذا انتفع فرد واحد من الانسان صح ان تقول انتفع الانسان اي مطلق الانسان تشوف او چې یو ختم شي د مطلق انسان ختم شو او چې ټول ختم شي هم مطلق انسان ختم شو ولې ځکه دغه په دې فرق کې چې وزن تاسو پوه شئ چې په دې کې د ماهیت شته
نو چې ماهیت پکشته چې فرد موجودي کې ماهیت موجودي صفات ختمي کې ماهیت سره ختمي کې دغه ماهیت ختم شو بده کې کوم دی اے ته پوه شئ کنه دې ته فرق په اعتبار د چا سره د وجود د اندفاع سره یادي بالمقابل دا هیڅ وخت شی مطلق ته هغه چې کوم دی په وجود کې خو په شان دا مطلق شی دی چې موجودي کې په وجود دی او پر سره هم او د جميع سره هم فرق په اعتبار د وجود سره نشتا وجود کی سواء شو برابر شو که فرق ده په اعتبار د انتفاع سره ده هغه منتفع کېده مطلق شي په اعتبار د یو په انتفاع د یو فرد سره هم د جميع سره هم ده یوازې منتفع کېږي په انتفاع د جميع سره جاسا ځکه ته ویلې شي چې یو فرد ختم شو چې انسان مطلق ختم شو انسان مطلق ځکه نه ختم شو چې لأن له وجود في أفراد الباقية تكفى الشيء مطلق دا شو دا فرق شو بين بعض وجود اندفاع سرعة دا سلورم فرق شو بنزم فرق ما كل فرق تازويل جزء بنزم شبك فرق بيانه معه دا فرق بين بعض وجود اندفاع سرعة بنزم فرق بين بعض دا سرعة جي دا مرتبه سرعة دا اولنه مطلق الشيء ده ده بمرتبه رتبه دا لا بشرط شيء كده لا طول المخيكا دا ايش شرط پکې نشتا نکره چې په سیاق د نفي کې واقع شو عموم فائدہ کوي دا شرطین نکره دا کنه او دلا لا بشرط شيء ايش شرط پکې نشتا ځکه نشته شرط پکې نه دا مو نه پکې د خصوصو دې په مرتبه د لا بشرط شيء كده او دا بل شيء مطلق ده بشرط شيء ده يسرع يعني بشرط العموم ده لأن الإطلاق والعموم مرغوز فيه ده ديوه من تعريف ده شيء مطلق له جماهيت من حيث العموم ده حيثيت العموم بكي من أغسطه وده لا بشرط الشيء شو ده بشرط الشيء شو شيء لا ايش شرط نشته نه العموم ولا ده خصوص بدي اول کې او بدي ثاني کې لحاظ د عموم شته کنه ته پوهه کې بنه باندې هو مختب زلاشه کنه یو بل فرق هم شته بدي کې شپږم فرق سادس فرق بدي دوه کې دا ده خدای یو بخسر زمانہ چې د موضوع حقيقي دا مطلق شی د مهمله قدمایه چې شي المهمله القدمایه مهمله د متقدمین دغه ده چې موضوع به دغه مطلق شی وي او دغه چې دا شی مطلق دا ادب موضوع حقيقي د قضيه تبعيه چا د قضيه تبعيه او دغه فرق د قضيه تبعيه او د چا د قضيه تبعيه ده او قد مهمله قدمائيه ده کنه دې کې بل اسفاق نشته دغه فرق دی پکې نو د دې د تفریقي د رمضان هم دا د لهذا دي تفه خوښ غنشي ځکه د دوه کې نظر په ماهیت باندې فرد ملحوظ نه په چا کې په مهمله قدمائيه کې هم او په تبعيه کې هم نو سفر به چې په دوه کې په افراد باندې حکم نه ده فرد په ماهیت ده حکم په ماهیت ده ويوم په ماهیت من حيث یره چې هغه موجود هغه څه ده هغه موجود قدمایي ده مهمله او څه شي او دا بل چې کوم نه موجود قضيه تبعيه ده چې هغه څه ده شی مطلق ده کنه دقه فرق ده اذا بدونه کې په افراد لکه شخصي کې په شخص واحد باندې حکم هو شو په محصوره کې حکم په افراد چې افراد باندې وي په مهمله متأخرین کوم په افراد باندې فرق دار چې الته حسب د افراد شي دلته ما حسب نه شي او مهمله قدماء او تبعيه کې دغه هغه ته پوه شو کې په نامه معرفت دغه فرقنا وجوه ستوسر
ما بين مطلق شيء وشيء مطلق بص راشا هاي مقصدها تكمل فارمون التنظيم فرق كلاو كيف أخبرت ها مقصدها شو أصل كده كده سؤال ده وصلنا ندور باحترام تفوز كمان أوري ده تعريف ده تقسيم فلوس وأيضا فلوس ده تقسيم كاملة وعلامته ومتوازنته ومشاركته ومشترك سعودية كمان ده تقسيم ده اسم كده ينقسم للمفرد أو كنا تقسيم مفرد هاي يودي خطأ هاي يودي سبب كويس التقسيم للمفرد كويس التقسيم لشاكما للمفرد مش التقسيم للمفرد كيه المفرد ده بعد شو أقسام اسم كلمة اسم فعل مش اسم فعل ما هو اختلاف هذا خبر بوجد نتاج كان تقسيم المفرد شو من تقسيم المفرد هو ترخص من ده هر يقسم تقسيم صادق ده عالم متوازي مشترك ده شيء ده تمشي بشكل حقيقة ومجازين ده لو جزمت باسم في متحقق وفعل كده متحقق شيء وحرف كده متحقق شيء وإذا وجد على ده تقسيم مفرد هذا ايه تقاضى داش بشي هر يو قسم المفرد ده فيها أقسام ثلاثة قسم في الحال التقسيم ده مقسم التقسيم ده هر يو قسم بصرا خبر ده التقسيم ده مقسم صوفي كم أقسام فيها مقسم قسم في الحال وده غير تقسيم لمفرد يوستكيد مقسم تقسيم تكيد ده مستلزم للتقسيم بهذا قسم لرا يعني اسم كيوم ده يدوشو او بخير كم يدوشو فحق حالا ده خبر قدام فوقها شيء حرف او فعل جديد ديك علم متوازي مشكل نجري علم متوازي مشكل بريكي وكتقسيم المفروض كده ده هكذا التقسيم ده شاكو ده اسم مفهومة الشخص ثاني ده اسم يبقى النفذ ده ايضا ده وسلم الناس ولد ورتبع عبارة السورية وايضا ان اتحد معنا ايضا ده مدعي تحقيق سكتين نقول كنا في المستقبل كلمة محذوفة عاض ايضا ده منصوب بناء على انه مفعول متصل بفعل محذوف حسب ده عاض ايضا اي رجع رجوعا عاض من رجع رجوع تشتا كم كاشت مخك كراو ايضا رجوع ومخي سكر تقسيم مفرد اسم في الحرف ورجوع غير توقع جايدة غير تقسيم جاو او اسم تقسيم شدعا له رجوع دونك له ما شيء جديد سليك جديد رجوع خيطه يشي مخي كم شيء مقسم دا اقسام دا فاروه ومع غم مقسم شيء لفظ ايزنتنا ابدا داري بكيو تيجي وجنب بكيو وهي التقسيم لشاهد ده مفرد بيرى بالذات ده اسمنا علم متواتر مشكك فكسنش كويسا بيجوي بكين حد ولا شوية او جوكا او السوكين شو دوي بس بوي دقة ذي كرسة شخص ولا نوي مع انهم لا يسمونكما
ذات وانا دين مسلمان كي فشاسا فدين موسى كما نمنا سرا فنعلم متواتر مشكل اسم فعل وحرف السبداش بل بيقول بل قد حقق في انه لا يتسب كل سيديو معناه شا معنى الفعل وده حرف غنا متصل بكلية وجزء او ده عالم كلنا مجرد او متواتر ومشكك نلي مجرد كلية دغه تقسيم راتله پدې کې دا مقصد دا شو چې کلیو وشي خبره ده دا خبره تاسو اوس وکړه څلور څلور شو مختصر کړ اوس دا خبره به سر د خصوصا خبره اسوال خاصه تفصیل کې شاله کستانه ته پوس کومه تقسیم نشا کېږي د مفرد کې او که تقسیم نشا کې د اسم کې تقسیم د اسم کې اعتراض کار د لفظ د عادت نه عابد لکه عادت تقاضا دادا معنا دادا رجع رجوعا رجع الى تقسيم ذلك المقسم الذي هو انقسم اولا ولم ينقسم اولا الا المفرد فلفظ هذا يقتضي أن يكون المقسم هنا أيضا المفرد فهمت؟ المقصد داشو أو تخرج التقسيم ليسمكم ويسم سر آذن جميك دفق كارة دفق سوكم أو كتاية التقسيم نشاكم بمفردكم وأغم مستخدم للتقسيم ده هر قسم لا يسم هم تقسيم شو فعل وحاكم تقسيم شو يسم بتقسيم شو تقسيم شو دا غي معناه متصفة دا مجاسرة فعلامة متواتر مشكل هو الفعل او دا حرف معناه غي متصفة فعلامة متواتر مشكل سرنا وش ولنا دا تسر تبري خبر ما تصدرش زفل الشوكي تفسيرتا وجه دا دا علم لنا مقرب اسم اخر سوق تشنو استوى كده فمع التشخص الوزن علمونه وبدونه متواتر ومشككون فدسر التشخص معه وزعي التشخص معه علمنا اكو وزعي التشخص صار معينه ويا متواتر ويا صوت التشخص صار نوع يجيشو او اذا التشخص صار نوع جو ده كل شو ده متواتر مشككون كل ده اقسام ده علم او متواتر ومشكك جوړېده په فعل او حرف کنه دا سره کلی او جزئی راځي په چا ځکه چې عالم نه مگر جزئی او مشکک او متواتر نه مگر سری کلیین کنه چې معنا د دې متصفه قدرت قانون فچا سره په عالم متواتر ومشکک ونو په عبادت اخرى يكون سكروا ده معناه متصفه المفعوليه وجزئی او بخبر زي كده ثابت الشيء ده شدتين نوعه معنا شعب الفعل او ده حرف معنا متصف بكليته وبجزء سرع ولين ده غير وجدات ده متصف بكليته وبجزء سرع وده محكوم عليه بكليته وبجزء سرع ده متصف بكليته وبجزء سرع شيء ده بس شيء محكوم عليه بشي في كلية المجاسرة فشي معناه ده فين شكم ده جزي ده وده كلي ده متصفة كنا او شي متصفة كنا محكوم عليه ده كلين جلين سلمك هذا المعنى المعنى ده فين المعنى هذا كلي وجزي محكوم عليه ليش شي متصفة شوى فأجاسرة فكلية جزء السؤال ده محكوم عليه شو بجاسر أحيانا كمان كتاس الحساب يتكلم عنه سو فين محكوم عليه نوع فين سو ده محكوم به وحيه مفعولين او تو أدون المسند عشان ده مسند او في حاجة غير حركة ابو نشكم ده محكوم محكوم ايش او تاج كلين ده تاج متصف شو بجاسر وده محكوم عليه شو بجاسر
فكليته بتاعته او داعية انا خبرك انا ظاهرة طلب اللهم اسماعيل بس بالرجال فأول متصل بكل زمان خبر وذلك عبارة الرئيس وذلك لأن معناهما غير مستقيم معناه شك حرف صدى غير مستقيم معناه فعل أو حرف صدى غير مستقيم مش غير مستقيم ده كما يستوى المحكوم به هو حقيقي ده فعل كنا سنة حقيقي عن محكوم عليه ولا استقلال ثم جنشتي كم صلاحيات شد محكوم عليه والده غير واجب متحقق بشيء فإذا ومعنى ذلك يكون النبي الصالح لأن يحكم عليه فلو كان متصفا بالكلية والجزئية لازم أن يكون محكوم عليه بهما لازم يدعو محكوميش فإن المتصف بصفته يكون محكوم عليه بتلك الصفات كم شيء وصف كم صفة بدأ محكوم عليه فأقل أنا كده محكوم عليه والنا كم ده فرد كتابونه نحن كتابون سابتكلا شتغع هذا استقلال شتغع محكوم عليه والده ودفار شكم ده صار صالح درس هذا استقلال شتغع محكوم به نار محكوم عليه والده فار شكم ده سقر صالح كرسي ده استقلال ده وجنا جو شيء صالح كرسي ده خبر ده فار ده شيء محكوم ليش هذا صلاحيته معناه ده فعل ومعناه ده حق دون المفروض فقد ديجة متصف شبريتون سرع ده محكوم عليه شبريتون خلاص لكن التاريخات في المقدمة ده محكوم عليه متصف بهما تكفي بس ما تقول الله قد يبقى سؤال زمان ده فرش سؤال زمان بس هذا تمهيد يبسط أبو زنك جواب بشتكال فلو تشرحت كتبرا قوله هو أيضا ده ما تقول ايه ده ده كششك يخوض أيضا التركيب غرضه التركيب المتسل أولي ما شاء لأن نسل بناء على أنه مفهول مستقل بلا أستاذ خياله كالتقسيم ده مقسم ده ليس بشيء اللفظ ده أيضا فينا عابده ولي عابده ده مصداقي خبرتات القرآن القرآن مفهول مطلق لفعل المحسوس أي أعضى أيضا أعضى سمعنا شو أي رجع رجوع لبس نتك ذلك يعني رجع تقسيم مطلق الرجوع ثانيا بل يوزن شو يعني مطلق تقسيم شو ده معناه ايش فكنا ده يظل في الصراحة تندور تقسيم ليس من الرجل تقسيم ليس يظل في البدير تقتضين ايه لك خبر مجرد ده أقا يتراشو فكم شيء ماني فجال فقرسولو ده مقسم ماندي اسمه ده فأغا شقا يتراش وفي إشارة مستسحك فدي لفظ بشاكل أيضا في إشارة شوى إلى أن هذه القسمة لا تقسيم جدا أيضا لمطلق المفرد مطلق أو فدي مطلقنا وسخراش ده مطلقنا متنزل قطع أنا مطلق الشيء مطلق بزخاء وابتدى مطلق نفسنا في الهديناء للأمر ده قسمة ليه ده دفار ده مفرد لا يسمى يسم دفار منه ده شيء إشارة لفظ هذه ما تطلع لكن أيضا فرجع رجوع عند قدنا شو كده هوريك أنا خبر ده فرز البريزان فوق ده فرز كده كم فرز لمتقين ده مطلق خلاص بدينا نزق قتل قتل انه ايضا من متقي المفرد الله الاسمي هذه تقاضى قداش وشفاء تقسيم هذا مفرد اسم من لفظ ايضا ذاكر هذا شكلا كم شكلا الشكا ولد الشكا
يقول كتاب الصخر هذا مش قاول مرة بثلاث وفيه بحث من دارس القاول مرة أجيب من دارس السؤال السؤال التليفوني وفيه بحث فيه زميل التعيين لمشاكل ده كم شيء تتاسع بيتكم كم شيء ده لنفذ أيضا ده قرزيدو ده اسمنا مقسمنا بارد دي هدينا سوق دار هدينا سوق دار نو ده انداز ده ادراك بريتر بس ده بلشق ده يعني وفيه بحث فيه بحث فيه تعيين مشاكل بدي قرزولو ده اسم كي خارع اعتراضه شو لفظ هذا شكم نبي أغوصر منافع بيخوة فيه بديكي أصل بمرجاك سوكي أصل بمرجاك سوكي قريب فيه داود شتا خبروكا شداي شدا تقسيم دا رجاشو إشارشو شدا تقسيم دا مفرد دا اسم لغا دا تقسيم مفرد ايه دا تقسيم دا مفرد ديكي شكم دا بحث دا يعني بدي شك كم اعتراض تا سيدك ده مين مدركم ده البسوق لك الاتزار مدركم ده مصدر وهذا حرف لا اسم او ده حرف تكشف دي طبعا دي معنى مصدر الاتزار ده شو معنى ده مين وده الاتزار معنى مصدر الاتزار تكشف شنو كور ولدا من اسم حرف ده ولدا الابتداء وذاتي كم ده اسم ده سرد كان ده وحدت معناه الضم يورد فإيشنا فرق ده ابتداء ونسبة ده بجر أول ده طرف أول يوصل يوم ما من أغفيل ده كان ابتدائي فيل أو يوصل ده مكان ده كان ابتدائي أو ده عشان بالظرف من اللي فيه تصفات أو فيه ظرفه ضد ظرفيات أو ضم طرف أول يوصل ده يوم مصروف أو يوم الظرف تشتغل أو تقدر أصدر فيه طوري تتصل بقى أصدر فيه طوري ده صوت لما استر ده يسمى شوف فيه أضام متقابل ده هذه ما نام صوت ده ظرفيات هذه ما نام صوت ظرفيات ضم طرف أول صوت مصروف أو صوت أو ظرف لما ابتداء يوفين ده ينسبته صوت شنو أول ضغط نظرة خبرت لوهان يوفين لو بشوف مكان أو ده ابتداء ده أي ابتداء مصدر معنا ده مش شنو أول تذكر شنو أول يوصل يوفين مكسيش سيرتو من كان يوسف أو بشوف يوم مكان تشوف خبرت عن فوق يوشوش ده يعطيك سفر وده دانا كان بنيادي فرقان ده ابتداء ده من معنى ده كم طرفين واحد أغا جزي غزلي أو ده الابتداء ده مصدر ده معنى كما الابتداء هل ده كم طرفين ده كلي غزلي أو كلي أو ده دي طرفين سوري أغا جزي قوات سادة كلين تزين اختلا من دوي او جزي معنى إلم راتة شكم ده اغا نم دا بغوال زرده مرکیو اکیو تعلیم نشته نهارو تعلیم برش زين توي زين أبدا كان نزيد تعليم مراد نزيد نزيد تعالى اللي كانت زيد وين جزء زين مسجد على مشخص من بعده كده زيت زين زي مطلق زين زي أو تشتا مطلق زين لا مطلق ده مطلق ده الدول جزء طرفين جديد ديك زين الصوفر بتاعت دي باندي نوم دنيا راستي كنا ماشي كاري
وبخلاف السنة كلها كلنا فدين هذا دي وجه دلت فيها ابتداء دلت في شيئين ابتداء شيئين عن شيء دلت بالشيئين شيئين لا دلت بالشيء معين دلت بالشيء معين شيء صف أو دلت المكان صف معين شيء معين دلت داشن ده ظرف مظروف شيء أكثر زلفيت طرفين أغام على ظرف مظروف معين أو كم شيء أكثر فيه المصدر معنا لا حتى على طرفين تبدأ ظرف مظروف هذا كل يوم مطلق دي غير معين تشوف غير معين هاي كنا ولا مضافة ضافة أو يوم تزين أسخبجي داخل ذكر ضرورت نشته كم ذكر ضرورت نشته أو كل ده أو دشار ذكر ضرورته أجل أغير ذكر ضرورته تبقى فرق حد محتاج له معناه ده حد محتاج له وش ده أغير ذكر بكير أشياء المرض هذا أغير معناه أغير احتياج بك نشته وش ده أسخب أغير المرض لا تكتير لا تكي هسه من هسه ما سوتش عبارة وين التوقف فكر فوق ده سخبار ولا شيء هوري كنا أنت تريد تفصيل لك ها وشجعوني كده عم معرف الكافيه كنا انتهي رؤى ساعات صار لازم محل كمية سيف المسلول شيء عيكم ده رسالة أبي بشر جامعي كم سيف المسلول ده ضغط ضروري سنة أبايك مشتاق كم زي معرف الكافيه شاكي هو قول شيء غير يختم إن شاء الله نضع خبرك وس بدي كده خبرتك أنا في استلت خلك سؤال كي شدا سؤال ده شدا في داري تاسكو دلت كده جوساني خير دولة بارنكو وفي ده بار زرفيت هذي كنا في ده بار زرفيت هذي كنا أو دا داري دا في داري دا دو طرف غوالي كنا سو طرف غوالي لا فيوز دو طرف غوالي يو طرف يتقد داري ده أول طرف سوفي ثاني لقوله غزيت دار سوشي تشوف هو مثال بديو كي كافي كي مستلم هذا السؤال كي زيد خد زرفيت دا في دبر زرفيت ناغ الظرف دا في بكي ناغ أغشي هر سوق كيدش دارم كيدش مسجدم كيدش أسي وخشة بيابانم كيدش كنا هر زيك دكانم كيدش بازارم كيدش أو دارم كيدش نوش الدار ديوي كنا نو أغا إطلاق هر سوق كيدش وأغا التقييد بكي شو أبدأ يدك نقاط شو كان تسمى إذا غير التقييد جوساني خير دولة بارنه تقول جوساني خير دولة بارنه نمازن خوي تقييد جوساني خير دولة بارنه وش سمع في خوي وشيء فكر ده شيء بايك أغا شيء بايك يوي نقدرهم كذا شيء ماشين كذا دكانهم كذا شيء هر زي كذا شيء سيدا تقدر شيء أغا إطلاق خدم لكم ما تزما بنزلكم ما تدا تكاي أتى يقول كذا جوساني خير دولة بارنه وجد هذا كلمات التوقيت دلت فيه ده فيه أو في حرف تكن ده كم ظرفية معنا لا ظرفية سمعنا لا ظرفية شيء معين لشيء معين وقالوا ده معين ولا ده دي بمعناه كيف تداخله سشو ده في شكل توقعنا فدي وقت بزين كتداو كانت شاغا أغا تدين وسط الشيء قال كي ده معين مطلق نده في قيش هذا ممكن ده في ده الظرفيات ويش هذا سوق معين ده الدار بيان دار معين ده بارش كإطلاق وين ده بقيل إطلاق نشته ترى ممكن التعيين ده وأغا مش معين من تعلم في نشته دار من تعلم راوس شكل في دوي في تاتوي شو قولي شيء أرسوك ظرف ده غدا معين الدار تولي ها بيان شامل ده معين فأغا معين لا بيان شامل الدار بيانه ده بيان نفر راوي نشي إطلاقه أو إطلاق ختم كالتقييد راوي حتى على بوجه ده في بزمنه الظرفية مصدر سي الظرفية مصدر شيء ما هنا طرفين معين وغير معين مطلق دي كنا نجي مطلق تينو تيوسا كنا نيوستو جدا كم شيء ذكر كيدنا أبسو أبقيل وتنا هشور لك هشيك سوري سورة نمبر هشيك كنا
ودين ده سوي وإنما أن معنى كلمة فيها الظرفية الجزئية هنا أو ده جزئية ظرفية باعتبار الطرفين صار ده خا ولا ده أو لا مطلق الظرفية هنا نفدار مقاومة لمعناها ده تقويم ده معناه ده عليك أو ما سنقول بما بيان ده معناه لا مخصصة تقييد نكي فليس الجزء الثاني قيد الأولي هنا نخبرت بس تفهم وهو إن استقل في معدلات بهيئته لها مثلا على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة دوستا هو إن استقلنا تقسيم شروحك ومفردك دريو أقسام هذا جموع دقناحة اسم زي الحرف أو قلت ألتم تقسيم لك كلميك واسم في الحرف قلت لك التقسيم كان ده شاكل ده مفرد كيف شاكل شاكل اسم تا فعل تحت اسم توتيم يسمون وفعل تدو كلمون قلت كلمة مقسم لك وقلت كلمة مرادف تفعل وتعريف ما تعريف تفعل على تعريف الكلمة الكلمة على تعريف ما هذا موجب نحو الكو لفظ وزاري معنى المفردين تعريفنا الكلمة تعريف سكي ثم شالت من الفعل تعريف وتعريف التعريف نتوة كلمة نحويان أو صرفين تسوي فعل تفعل فعل اسم أو حرف أو حرف كنا دوة أداة هذا ألقاب للطرق اصطلاحات الطرق من المقصد من اليوم سفر اشتغل بتصحيح وهو إن استقل هو المرد مفتر أجيتا دا مفرد كي شرطة مستقله دينور سنوي مستقله بس اللي مستقله أوري استقلالهم متعدد وجوه سرات ليش تكشف هل تبقى حاصل محصول بباس كمية الاستقلال في ذو وجوه بين كله تكشف مختلف وجوهات كمية الاستقلال كليش هذا ده استقلال السنة ده استقلال اسمه جوهر كي استقلال شو ونسبة عرض معنى عرض قائم بالغير او جوهر شيء اغا شيء مستقلي يعني قائم بالغير ني عدم القيام بالغير قلت استقلال ده معنى استقلاله مختلف وجوه كده شيء كان هذا كتاب كان استفوسكم استقلال كم استقلال شارح كذا تعين كده وهو ان استقل في الدلالة على معناه دا مفرد کے مستقلو پا دلالت کولو کی پا معنی باندے دیشی کہ معنی دا کنا فائی معنی میں پا دلالت کی دے مستقلو وشی مستقل دے پا دلالت کی معنی میں دی خبری سے مطلب شو دی صورت سے دے بیدہ صورت بی اللہ یحتاج فیها الى ضم ضمت فدے دلالت کولو کی دے ضم ضممیت محتاج نہ دے چې شی به سره په ولګو نو بیا به دلالت وکړي نه د څه نه ده اوس حرف تراشه حرف چې کوم دی اوس من شو د دلالت کې په خپل معنا شي ابتدا و د سره به سرت او البصره بیان نه لګي سبا سره نو یو زمینه مو سره زمکه یو زمینه مو سره ازمه سوکتا سرت او البصره سرت من البصره اوس کارو کو نو من پخپلی کلی معنا باندې چې ابتداء ده فتلات کولو کې دسره دې محتاج دی غیر ته سره او دې محتاج دلته کې ان استقل کده په دې کې محتاج غیر ته نو ان استقل چې دې په دې کې غیر ته محتاج نو که غیر ته محتاج نو بیا څه شي محتاج فيه الى ضم ذمته نو الاستقلال معناه يبقى استقلال معناه يبقى نو بيرس سوي كو استقلاله او الذي مقابل كراجي وإلا ما وبدونها صراحة من مقابل كملة وبدونها نا وبدونها نا ده وإلا رغل بدونها بالشيء وإلا هنا بدونها نرسل سلام وإلا فأداتنا إلا إن استقل فكذا وكذا
وإلا يعني إن لم يستقل وإلا لم لا تشارح سلكي أي وإن لم يستقل في الدلالة مثل ده فبدأ دلالات كولوكي ده مستقل نو مدى إلا هذا مخفف ده إن لم يكن إن لم يستقل إن لم يستقل نبيات شيء فعدات نو خداه ده غير مقابل ما تصل هذا خبرات مقابلنا بسبب الجنة إن استقل جو فكذا وكذا أو وإن لم يستقل إلا فأدات إنه أدات أدات ده أدات كلنا مختصر ده الاستقلال مش ده استقلال ولا مش ده ده قد يوصلت مثال بشو سو مثال بشو من شو فاختل معنا باندي شي الابتداء ده فدي دلالات كولو كي دي مستقل نه ده غير ته محتاج دي سرت ده او سر البصره ده پوشه سرت منهم سبنو سرت من البصره چې وې کنه پوشه نو هغه مبتدا به د کوم شي شروع کې چې سیر ده او مبتدا من هو چې د کوم ځای شروع کې دا وته متعین کې من معنا خپل معنا بور هدي نه حرف کوم ده نو پای کې احتیاج ده استقلال پکې نشته هذا خبر خلاص شو انت كده داو نو بروش داو ويغنا شي فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة على أحد الأزمنة الثلاثة على أحد الأزمنة الثلاثة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فمع الدلالة ده مع الدلالة مقابل غلة وبدونها وصل يو خبركم ده دغي استقلال ده معني سرسر كيو أمر آخر وسر معيو اغا سوق ده شي اغا معيو سر سوقو دلالت بهيئات قبل سرام فيود عزمنا وسلاسو شي ده هيئات ده داسي هيئاتو شي اغي بچا ده هيئات داسي هيئاتو شي فيود عزمنا وسلاسو دلالت کا وو يو خواغ ده شي استقلال بكشتا اهو بكشتا نبقى استقلال يعني عدم يحتاج الى الغير كان فاختل معنا من بدأت تقولوا كي عدم يحتاج غير تزم زي ميتا ده معنى مشترك شو قدر مشترك شو ما بين ده اسم او ده فعل كي وما به الامتياز ما بالاستراك عصوك دلالة بهيئته على احد الازمنة الثلاثة او عدم دلالة نقول هيئات قل سري دلالة بيود ازمنة الثلاثة اوه نسوك ده او که نیکاو بیا سوکته فلا کنه پوشید که دراد پیو دا ازمین سلاسی کاو سوکته بیا دا کلمه دا و بدونها او بید دغی دلالتنا زبداستا مثال خیم لگه او ضربه شو ضربه فاختل معناه من بدأت دول که غیر دا محتاج نده استقل خشو و دی استقل سره دا معبکی دا دلالت بکشته دے دلالت هم کئی سوک ضربا خو ضربا کی یو ماده دا یو حیات تے سوک دے یو ماده دا او یو سوک دے اگر جوهر دا کلمی دا سوک دے ماده دا ماده تو شی اصلو اگر حروف سو دا کمی دے جوڑ دے اگر سوک شو اگر ماده شو او حیات سوک شو ہاں او اتلا پاسه دا غیاغا چه کما وضع و تحاصل دا کما وضع و تحاصل دا دا چشنا دود دلونا کما وضع تحاصل دا دا حرکات و سکناتو حرکاتو او دا ترتب دا حروفنا چه دا حروف لکه ضربشو یو خص دلتا ضوار مخی راور پسی باور پسی دا ترتب د حروف چې په دغه حدیث دشي قرآن مخکي رزبا یا با مخکي کنه پوښه په ها ضربه لګن دا با مخکي نو برزه شو یا دشي نور خو چې دا اتن جزوات مخکي په سیر را په سیبا او دا ترتیب د حروف همي او دې ترتیب سره
حركات او سكنات لكن سكنات منشطه وحركات دي چې په ټول باندې فتحات دي ده هيئت هغه وضع د چا د دې ماده په دې هيئت کې په دې طریقې سره پوښي چې ټول جمله به داخلي یو څه لا یو ترتیب د حروف لا او یو حركات او سكنات تقدم ببعض من ده کنه پوښي په خاصه او حركات او سكنات خاصه د دې چې کوم وضع دې ته لکېږي چې هيئت او ماده څه هغه نفس الجوهر ده كلمه من مرادنا على حروف بس حروف مطلق حروف لك حروف ده ضاد راب دايما ده المقصد ده شو ګوره دې ضربك بخپل معنا من بدات کول غیر ده محتاج نه ده استقل باستقلال سره بیا و پسې دا د دې د هيئت ده هيئت يعني دا تقديم لضاء وضاد ترى ضراب با يو او دا حركات فتحات ثلاثه طهر يو حرف دا هيئت دال ده په یو زمانه خاصه باندې چې زمانه د ماضي ده نو دې هيئت د دوسر د هيئت څخه وجه دال په دې چا باندې کته په زمانه باندې د دې کې دخل چاله نشته حروف له نشته او چاله صرف هيئت لره دا تصریح دیو کوي ښا منطقيان کوي خصوصي بهيئته كدلالت هيئت خپل سره کاو چې تقرب رب هيئت خپل سره دلالت کوي على احد الازمنه دلته زمانه ماضي ده دیو چې ما ته ګوره او دلیل په دې باندې دا خبره ده چې هيئت دال کدا هيئت نور حروف تحصيلي لكن النصارى اقا ماضي بیا دال په زمانه ماضي نو که چرته دې کې دخل چاله ماده لوي نو د ماده په تبدل سره به تبدل په دغه درات کې راغلی او تبدل بیا دی او تبدل نشته درات بیا په زمانه ماضي باندې دی ٹھیک تا او ما ته ګوره کله حروف شته کله حروف وي لکه ضرب نو مصدر شو ضرب څه شو اقح الضاد را باندې اوس کوم دی هغه اته هغه نه پاتې نو زمانہ من درست نکړي چې مصدر له دلالت په زمان باندې نشته اکه یې بوته بوزه رجالت ته سره نو مستقبل باندې دلالت کوي فعل ماضي حال او استقبال باندې دلالت کی زید ته بوزه یا مستقبل باندې دلالت خبره ځان پوهه نو دا دخل په دې کنه د دلالت لپاره په زمان باندې دا یوازې هيئت لره شو هيئت کده اگر کدا مادن لګنه سره بیا دلالت په زمانه باندې شته او کده ماده شته هيئت نشته پوښي چې هيئت لره سره دلالت په زمانه ماضي لاره لکه ضرب نو وګوره کنه نو دا خبره د دې سم خبره وکړه چې فمع الدلاله بهيئته متن کې چوي على احد الازمنه الثلاثه كلمه نسوشوا اقرا چې منطقان نحن سقطت توشي سكن تصوي فعل واي كنا وبدونها او بيد دغينا بيد تشنا دلالتنا فيود ازمنه وثلاثه بيد دلالتنا لکه توشي لکه ضرب نشو لکه دا ضرب لکه زمانه ضرب نشو نو کدا دغه چې کده د هيئت دلالت نه کو نو بیا اسمونو دا اسم او د فعل د کلمې ومنځ کې اشتراک شو په څه شي کې په استقلال کې اشتراک شو د یو بل نه بچا کې په دلالت کې د هيئته على احد الازمنه الثلاثه او عامل عدم دلالت کې به هيئه الازمنه الثلاثه فرغ بها الا في عبادات نو الا كان بس دا خبر خلاص لك كتب سره کوشه به هيئته من الشرح کې تاسو بان يكون بحيث تدفع ذو ترجمه کې ما ته ګورئ دغه کنه ها وإلا فمرض صح هو إلا أو ده بلم بالله استقل في ثلاث الأمانة ولا وكم ولا نزغم لا يمكن بهيتي دم لا شر بأن يكون بحيث كل ما ده سو ما تقول جاي حجر أو جسق داد وانا ولي هيئت وتحاسب ده سرد هيئتنا
او بیا چې کوم دې نه کې دلات په زمانہ باندې سوال کوم اعتراض در باندې کوم ځانو ته جوړ کړ دا جواب دا هيئت په کار دی موږ له بشک او دې په دلات په چا مني دال به په چا مني په یو د ازمنو وي تخب د شرط ما دا ځان سره یاد وساته کبي نه بھولنا ایروما اڅو چې دا په دې ماده کې د هيئت دې ماده کې راغلي چې ماده موضوعي او جسق چې کوم دی دا څه مهمل دی لم يوضع لمعننا ماده خمفيمه دا دخل لباس مثال له په وداسي ماده کې چې هغه ماده موضوعه لمعنوي فخرج جسقه نفس عطف ذات خود کار نه کوي صبر جدا قصه پکې دویمه خبره حجر کې د یستو د پر خبره کوم چې ماده موضوعه وي خدا موضوعه وي متصرفه فيها چې تصرف پکېږي حجر کې تصرف نه کیږي نمازي او مضارع ته نه پکې هغه سیږي جوړيږي حجر اسوک نو ښه حجر ګټ کوي څه شو نو ماده موضوعه شو متصرفه فيها وضربت التصرف کې ضربه ضرب فوزای ضرب څو موږ جوړيږي چې خبره ځان پوه دي نو دا تصرف مراد تصرف د افرادن تسمیتن جمعا تذکیرن تانیسن غیبتن خطابن دا شوخه پوه کنه و تکلما سمع شو تصرف کوم څه تصرف شو ها افرادن تسمیتن جمعا بیا ورپسې افرادن تسمیتن او جمعا بیا تذکیرن تانیسن دوا غیبتن خطابا تکلما فدې حصر جوړه اتل الشهير جوړه ضربا اتل الشهير کنه اگر چې سوال له سوخ دی اتل دغه ته وې کنه نو بدل په یا واحد یا بتسنیه یا بسی دغه چې وې کنه ما تاسو افرادن تسنیتن جمع دا فاعل به دی خالی نه دا اصل کې دا افراد تسنیه پر فاعل کیخه دا فاعل به خالی نه دا فعل له فاعل غو یا مفرد یا بتسنیه یا بسی جمع درشو په هر تقدیر چې کوم دی یا مذکر یا مؤنث د تین دونه چې او بیا په هر صورت کې چې کوم دی یا بسی یا به غایب یا به مخاطب یا بسی یا متکلم درې لګ بیا چې لګ بیا په تین کې ځو چې ته نه اتا په ضرب درې اتلسو دا اتلس ترته مراد ده او دا مراد التصرف نو دغه هل عرفت التصرف المراد من التصرف التام وهو أن يتصرف إلى مفرد وتسمية وجمع ومذكر ومؤنث وغائب ومخاطب ومتكلم ويخرج منه الصيغ كم من الصيغ تخرج من ذلك 18 كما قلت وصرحت وفصلت علمت أم لا يا أخي فهمت أو لم تفهم كيف يقول بعذاب الأستاذ نقول جي كت شارح ذكوي بهيئته أي بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته لا هيئة متحقق شيء كما هيئة التركيبي تركيب من الحروف الحروف مش مركب في مادة موضوعة ودليل صبوة جسق متصرفة فيها في مادة موضوعة متصرفة فيها إفرادا وتسنية وجمعا وتذكيرا وتانيسا وغيبة وخطابا وتكلما تكشف او دا غینه ما یاتلس دا او دې کې اصل کې نظر فاعل کوي ښا چاته او فعل کې خود نه نه راځي فاعل ته کوي فاعل څوک کوي کوشش نو فهم واحد من الثلاثه ګور دا هيئت چرته راشي یو د ازمنو ثلاثه و فهم شي مثلا هيئه نصره چې مشتمل په ثلاثه حروف ثلاثه حروف داخل ما تشبه کنه ومفتوحه دا مفتوحه متواليه يعني
متوالي مفتوح تطول داها أتشوها كلما تحققت كداها أتشبت مراشي لأن سرا كداها أتبنا سرا كده كبزربة كده كسميعة كده كنا فوشتي نو بريك دا فتحة ميم يوازي دغن ذاكنا لكن عين كلمة مفتوحة مكسورة غير خزمة ليش ده خزمة كنا فوشي بزربة سميعة كروما تحققت فهم الزمان الماضي لكن بالشرط أن يكون التحقق في ضمن مادة موزوعة مادة موزوعة بكارخة متصرفة فيها واسمه فلا يريد النخز بنحو جسق وحجر فلما يترازنا راجخة هذا نخذ حكرا برب سلاة شجي بهذا وي كلمة على كذا كلمة ويجي دي تخفيل وي أخطأت في التعبير وفي التسمية يا أخي قد أخطأت في التسمية لا يسمى هذا الشيء بالكلمة بل الكلمة هو مقسم هذه الأقسام الثلاثة كما في النحو كيف تقول كلمة وفي عرف المنطقيين عجابا جوابه في عرف المنطقيين كما وفي عرف النحاة فعل كل متكلم يتكلم باصطلاحه كل متكلم يتكلم بعرفه هم يتكلمون بعرفهم يعني النحاة ونحن هنا المناطقة المنطقيون فنحن نتكلم بعرفنا واصطلاحنا وفي اصطلاحنا ليس له اسم إلا الكلمة وإن كانت يسمى هذا الشيء باسم الفعل وإلا فأداة أو كديش النواجد يا سريع أداة ما تجيكنا إلا محب استقل لم يستقل فأداة وبعد التعدم استقلاله دا من فخبل معنا باندشي ابتدالا دا في فخبل معنا من ظرفيته دا على فخبل معنا من استعلالا دا نشك ولا ترسوب ولا وسرا انزمام بكلمية أخي القرآن وراغله ما جسونوري شيء ده من في استعمال کے سرت من البسط ده في استعمال کے زيد في الدار او ده على في استعمال کے زيد على السطح نويلو وزمن دي على زمن دي من زمن دي في فخبل ما دلات كولنا جزء داجي